فیسبوک په لیکه راتله غواړي نو موږ ورته بالکل حاضر یو. د سونو پښتونخوا په درک هرکلی وایو. د فیسبوک ملګرو ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. کوم ملګري چې د اس ام اس په لار راځي نو هغوی ته هم هرکلی وایو او د هغوی لاره داسې ده چې لاړ به شي د لیکلو ځای ته هلته به ولیکي KPK، بیا به خپل نوم ولیکي، د خپل ځای نوم او خپله خبره خپله پوښتنه به موږ ته راواستئ په 8881. نن ستاسو دپاره ما د درمان علي خیل د روښانه ستوري نه د ډاکټر محمد اعظم په هکله یو لیک راوړی دی. د اشنغر خاوره په ډیرو حوالو زرخیزه ده. وخت په وخت د خاورې داسې شخصیات زیږولي دي چې د پښتو ادب په اسمان لکه د لمر روښانه ښکاري او پښتو ادب به پې تل عمري ویاړ کوي. که دې خاورې یو خوا علي خان د علي خان په شان رومان فکر او نازک خیاله شاعر پیدا کړی، د بل پلی خادم محمد اکبر، لیونی فلسفي غني خان، عبدالاکبر خان اکبر، فضل حق شیدا، عبدالمالک فدا، فضل رحیم ساقي، اشرف مفتون او ماسټر عبدالکریم هم د دې خاورې د ناز نومونه دي. مشک مې ونوستل د زلفو سوداګر یم، مشک مې ونوستل د زلفو سوداګر یم، یو رسوا د علي خان د اشنغر یم، چې سحر ماښام مې سترګې په چپو دي، تېروتلی د جندي په مازیګر یم. او ډاکټر محمد اعظم د چا نامه چې په پښتو ادب کې د ستاینې وړ مقام لري. موصوف په 21 دسمبر کال 1940 کې د چارسدې په مشهور کلي رزړو کې په یو درنه کورنۍ کې د خدای بخلي حیدر خان کره زیږېدلی دی. ابتدایي تعلیم یې د خپل کلي د پرایمري سکول نه وکړو. په کال 1959 کې د چارسدې د های سکول نه د 10م جماعت پاس کولو نه پس په اسلامي کالج پېښور کې داخل شو. په دغه ورځو کې اعظم صاحب شاعري هم شروع کړې وه او کله چې ورته په اسلامي کالج کې داخله ورکړه شو نو په عملي توګه یې د ادب په میدان کې زغل شروع کوم. په دغه کال یعنی کال 1958 کې د اسلامي کالج د ادبي مجلې خیبر په ادارتي بورډ کې شامل کړی شو. د دې سره سره په دغه وخت کې چې د پښتو کومې رسالې ورځپاڼې وتې په هغې کې به په باقاعده توګه تخلیقي لیکونه هم چاپ کېدل. ښاغلی اجمل خټک بابا د اعظم صاحب په حق لیکي د ډاکټر محمد اعظم سره زما پیژندګلي د هغه وخت را روانه ده کله چې اعظم په اسلامي کالج پېښور کې نوی داخل شوی و. زما او د هغه ترمنځ د پیژندګلو وسیله ارواحات قلندر مومند و چا چې دغه وخت په پېښور پوهنتون کې په انګریزي ادب کې MA کوله او د زلمي لیکوال په نامه یې په پېښور یونیورسټۍ کې یو ادبي تنظیم هم جوړ کړی و. ښاغلی اعظم هم د دغه تنظیم یو غړی و. په دغه حواله دغه د 14 کالو نوخیزه زلمي د ولسي ادبي جرګې پېښور غونډو ته هم تګ راتګ شروع کو. وروستو لیکي د مزاحمتي او ژوندي ادب په لړ کې د اعظم فکر او تخیل د شروع نه د وخت د برندو حالاتو تر مخه ډیر روښانه، د بیان طرز ډیر معتبر، منفرد او د کلام لب و لهجې بې مثال او زړه راښکونکې وه. د 25 کالو په عمر کې د هغه د غزل انداز داسې و: وطن کې کله د تیارو نه د زندان مونږ یو، وطن کې کله د تیارو نه د زندان مونږ یو، چې له ازله د زلفو بندیوان مونږ یو، چې د ژوند شمه وي روښانه چراغان بل وي، چې د ژوند شمه روښانه وي، چې د ژوند شمه روښانه چراغان بل وي، چې د مرګ هله شي بیا هلته پتنګان مونږ یو، او د زړه په للمه که هر څو شي خاوندان د ګلو، د زړه په للمه که هر څوک شي خاوندان د ګلو، خو خورونکي پرې د وینو د باران مونږ یو. په کال 1900 یو کم شپیتم کې ښاغلي اعظم صاحب د اسلامي کالج پېښور نه د FSc سند حاصل کو او همدغه شانې په کال 1961 کې د 14 ډګري هم ترلاسه کړه. په کال 1963 کې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې 14 امتحان پاس کو او په دغه کال په اسلامي کالج پېښور کې د پښتو ادبیاتو استاد څوکۍ سنبال کړه. په کال 1980 کې په پښتو ادب کې کردار نګاري په موضوع
د پی ایچ ډي ډیګري واخیسته او د پېښور پوهنتون نه پښتو څانګه کې د استاد په حیثیت د پښتو ادب خدمت او د ادبیاتو د طالب علمانو علمي ودې ته ملا وتړله. په دغه اداره کې د چیرمین عهدې ته ورسېد او په کال 1992 کې د شرقي علومو د فیکلټۍ د ډین په حیثیت ریټایر شو. په پېښور پوهنتون کې 9 کاله د شرقي علومو د فیکلټۍ د ډین په حیثیت خپل خدمات ادا کړل او په کال 2000 کې د سرکاري ملازمت نه سبکدوش شو. د کال 2006 نه تر دغه وخته چې څو پورې وفات کېدو تر هغه وخته پورې په د اکادمي ادبیات پاکستان د پېښور څانګې د ریزیډنټ ډایرکټر په حیثیت خدمات ادا کول. پروفیسر محمد اعظم د تیر شوي 15 کالو راسې د پښتو ادب په د هر صنف ښه په زړه راښکونکي انداز کې حق ادا کړی دی. په خصوصي توګه د پښتو ډرامې او جدید شاعرۍ په حواله د ډاکټر اعظم نامه په ادبي دنیا کې لکه د لمر روښانه ده. د تحقیق او تنقید په حواله هم ډاکټر صاحب د پښتو ادب د خدمت پوره حق ادا کړی دی. د ریډیو پاکستان پېښور څانګې او پی ټي وي پېښور څانګې د اعظم صاحب ډېر کلامونه ریکارډ کړي او نشر کړي دي. د دې نه علاوه ریډیو او ټي وي د دوی یو شمېر سلسله وارې ډرامې هم نشر کړي دي. کله چې د پېښور ټي وي قیام لا په عمل کې نو راغلی نو چکلالي راولپنډۍ ټي وي نه د دوی اولنۍ پښتو ډرامه خزان او ګلونه چې په 4 قسطونو مشتمله ډرامه وه نشر شوې وه، خو چې کله په کال 1904 او یایم 15 یایم کې په باقاعده توګه پی ټي وي پېښور څانګې خپل کار شروع کو نو د اعظم صاحب ډرامه ورکې لارې دا ډرامه په 14 قسطونو مشتمله وه. په اول ځل نشر کړې شوه. د دې ډرامې د نشر کېدو سره د پی ټي وي پېښور څانګې د مقبولیت لارې پرانیستې شوې. دا د پی ټي وي پېښور څانګې یو کامیاب کوشش و چې د نورو ډرامو دپاره مضبوط بنیادونه کېښودل. په اردو او پښتو دواړو ژبو کې نشر شوې د ډاکټر محمد اعظم صاحب ډرامه ناموس دا ډرامه په 20 قسطونو مشتمله او د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې دپاره داسې مقام لري چې دغه مقام لا تر دې دمه بلې ډرامې نه دی حاصل کړی. دا ډرامه یوازې په پښتونخوا کې نه بلکې په ټول پاکستان کې یو شان مشهوره وه او د پی ټي وي پېښور څانګې دپاره تر نن تاریخه پورې د سنگ میل حیثیت لري. د پښتو په ډرامایي ادب کې ښاغلي ډاکټر محمد اعظم د خپل قلم نه ښه د زړه د اخلاصه کار اخیستی دی. په دې حواله نوموړی ایاز داودزی صاحب لیکي د ډرامه‌نګار په حیث هم ډاکټر اعظم خان اعظم ډېر شهرت لري. هغه د ریډیو پاکستان دپاره بېشمېره معیاري او مقبولې ډرامې لیکلي دي. پی ټي وي پېښور دپاره هم ډېرې ډرامې او سیریلز لیکلي دي. د پی ټي وي پېښور سنټر د قایم کېدو سره د پښتو وړومبی سیریل هم اعظم لیکلی و چې نوم یې ورکې لارې و او دغسې د پی ټي وي سنټر پېښور سنټر د ډرامې مضبوط بنیاد کېښود. په اردو کې هم د پی ټي وي پېښور سنټر دپاره ډرامې او سیریل لیکلي دي چې ناموس پکې د دغه ټلویزیون سنټر د پیژنګلو سبب وګرځېدو. د دې نه علاوه چې د پی ټي وي پېښور څانګې نه د ډاکټر اعظم صاحب کومې ډرامې نشر شوي دي په هغې کې زولنې، ستړی مشې، زنجیرې، امنګ، خوبونه، سفر، مزلونه، سمندر، خاندان، بیابان، بیاجی نصیب، واده، رنگونه، نالیدلې، احساس، مات لاس، لاروی، لوپټه، مسافر، درشل، خوشبو، ملمانه، سیوري، سباون، ارمان، مهک، د ژوند په تکل. د تحقیق او تنقید په میدان کې ډاکټر محمد اعظم صاحب نامه د چا نه کمه نه ده. په دې چې د پښتو په تحقیقي او تنقیدي ادب کې د اعظم صاحب زیارونه لکه د شوخو ملغلرو پړقېږي. دوی په خپل 40 کلن ادبي سفر کې بېشماره علمي او ادبي تحقیقي او تنقیدي مقالې لیکلي چې په مختلفو مجلو کې چاپ شوي دي. د دې سره په بېشماره کتابونه یې سریزې لیکلي دي چې د دوی د تنقید درنه برخه ده. د پښتو د افسانوي ادب په تاریخ کې دوی یادګار تصنیف
پښتو افسانه تحقیق او تنقید په پښتو ادب کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري چې د تیر 15 کالو راځي د ام فل او ام ای پی ایچ ډي په نصابونو کې شامل دی. د ډاکټر صاحب د پی ایچ ډي مقاله تحقیقي مقاله په پښتو ادب کې کردار نگاری هم د دوی د تحقیق او تنقید نادر او شوخه ملغلره ده. د موضوع په لحاظ دا تحقیقي زیار په پښتو ادب کې یو ځانګړی حیثیت لري. دا کتاب هم د پی ایچ ډي په نصاب کې شامل دی. په مختلفو مضمونونو سټیج ډرامو او تکلونو مشتمل کتاب لشی هم د ډاکټر اعظم صاحب یو شاهکار زیار دی چې د ام فل په نصابونو کې شامل دی او د ادب طالب علمان ته استفاده کوي. د دې نه علاوه ډاکټر اعظم صاحب د نورو ژبو د یو شمېر کتابونو ترجمې هم په پښتو ژبه کې کړي دي او بېشماره تحقیقي او تنقیدي مواد ورسره خوندي پراته دي چې ډېر زر به دا هم منظر ته راشي. جنون او ژوندون د ډاکټر محمد اعظم صاحب منظوم اثر دی چې د جدید شاعرۍ په حواله ځانګړی حیثیت لري. دا کتاب زیات تر په غزلو او نظمونو مشتمل دی چې پکې د جدید شاعرۍ نادرې ملغلرې ځلیږي. په خصوصي ډول د جدید غزل په حواله د ډاکټر اعظم صاحب غزل د پښتو ادب د جبین خال دی. روان، اسان او عام فهم خو د معنی په لحاظ لوړ او انفرادي دی. د حقیقت پسندۍ او رومانیت سره سره پکې موسیقیت او غنایت موجود دی. د اعظم صاحب مشاهدات او تیز فکر د هغوی په غزل کې نادره تشبیهات او ځانګړې استعارې په ډولناکه طریقه شعر کړي دي. ډاکټر حنیف خلیل د اعظم صاحب د غزل په حواله لیکي د شاعر په حیث د اعظم صاحب غزل چې د تغزل، معنویت، ترنم او ژبې د سپېڅلتیا کم رنګ او آهنګ لري د هغې ابتدا هم اعظم صاحب کړې ده او انتها یې هم د دوی په برخه ده. د پښتو نظم په میدان کې هم اعظم صاحب د خپل فطري صلاحیت او فني جوړښت په رنګ خور دی. د اعظم صاحب په شاعرۍ کې په موضوعاتي لحاظ د دوران غم زیات برسېره کړی شوی دی خو د جانان غم او روماني شاعرۍ نه یې هم لمن نه ده رانغاړلې او دغسې په خپله شاعرۍ کې د مقصدیت او رومانیت یو ښکلی امتزاج پیش کړی دی. د ډاکټر محمد اعظم صاحب غزلې زیات تر په ریډیو او ټي وي کې د پښتو ژبې د مختلفو ګلوکارانو په اوازونو ریکارډ شوي دي چې نن هم د هوا په چپو زموږ تر غوږو رارسي. لکه دغه غزل چې بیمار زړګی مې وغواړي هوا کله ناکله، راوړه ورله په سترګو کې خندا کله ناکله، د هجر شپه د زلفو په ټال لاړه شي جوټه شي، د هجر شپه د زلفو په ټال لاړه شي جوټه شي، راپېښه کړي سودا راته سودا کله ناکله، کتل کړه نوي نوي خو په هغو زړو سترګو، کتل کړه نوي نوي خو په هغو زړو سترګو، کوه دا ناشنا کاروم اشنا کله ناکله، د زړه سوی ګلشن مې د بهار وږمې ته خور دی، د زړه سوی ګلشن مې د بهار وږمې ته خور دی، په شونډو خوروه راته مسکا کله ناکله، او مونږ هم د انتظار کلی نیولی د زړګو کې، مونږ هم د انتظار کلی نیولی د زړګو کې، زمونږ په کلي هم باد سبا کله ناکله، او د مینې لیونو ته د دنیا بندونه ګوري، د مینې لیونو له د دنیا بندونه ګوري، اعظمه لیونی به شي دنیا کله ناکله، او یا ستا د 2 ورځو سپرلی و ستا د 2 ورځو ګلونه، خو زما په زړه دې کېښول د همیش همیش زخمونه، مل مې تورې اندېښنې خو بل مې زړه کې مشالونه، زما شپه شپه زندګي او ستا سهر سهر خیالونه، د ژوندون په هره لاره لکه سوړه سویلی تیر شوم، د ژوندون په هره لاره لکه سوړه سویلی تیر شوم، په قدم قدم تاوده ستا د حسن محفلونه، او بې حسابه راله راغلل بې جوابه رانه لاړل، بې حسابه راله راغلل بې جوابه رانه لاړل، د اوږدو سترګو خیالونه، د مسکو شونډو سوالونه، د وختونو د جولۍ نه هر چا خپله برخه یوړه، تا د حسن سهرونه ما د هجر ماښامونه، یو احساس دی چې مې بیایي د رڼا په تمه تمه، یو احساس دی چې مې بیایي د رڼا په تمه تمه، کړم د سوي سبا فکر نه د غم د شپې غمونه، او په ژړا ژړا مې سترګې د زړه وینو جوابي کړې، په ژړا ژړا مې سترګې د زړه وینو جوابي کړې، حل دې نه شو لا تر اوسه د مسکو سترګو سوالونه، د زړګي په ویرانه کې د چا یاد داسې تازه شي،
د زړګي په ویرانه کې د چا یاد داسې تازه شي لکه اوس پړیا زما د ازغو سوکې ګلونه. اعظم صاحب په هکله خبرې اترې روانې دي. مونږه هغه ملګري چې کوم زمونږ سره د ټلیفون په لیکه د فیسبوک په لیکه یا په نورو لیکو باندې ملګرتیا لري نو د هغې ته هرکلی وایو او ګورو د ټلیفون لیکه به لټوو چې دا وخت د ټلیفون په لیکه باندې زمونږ سره څوک ملګري دي. اول ګورو د ټلیفون لیکه او بیا نورې خبرې مخ په وړاندې بوځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملنګ استاد شریف قدر سره کول ناصر جی ډیره زیاته مینا او داد قبول کړم محمد اعظم صاحب په یادګیرنه باندې. ډیره مننه ملنګ استاد، الله دې خوشحال لره. اعظم صاحب خو زموږ ډېر لوی شاعر او بل زما استاد هم پاتې په یونیورسټۍ کې او ډېر ښه تعلق و سره زما بیا وروسته ملګری و. یاره سر جی ډېر زیات ښایسته پروګرامونه یو. موږ به د هغه ورځ د روسي ټي وي په 800 روپۍ به کېده، موږ به لاغستې په دغه ډرامو دپاره جی او 5:30 بجې به شروع کېده، 6 بجې به دوی ډرامه ختمېده، نیمه ګنټه پروګرام و. بېشکه خو دا حال به ورته ډک و د دې هلکانو نه. بېشکه او ډېر په خوند باندې مو کتې او دا تا چې کومې 2 غزلې ویلې تا د خیر محمد په اواز باندې وي او یقینا چې اوس هم زموږ په زړونو باندې راج کوي سر. بېشکه همداسې دي او چې اوس یې واورو موږ وایو بس مخه وخت دی. بلکل واقعي ډېر لوی شخصیت سر. بلکل یقینا چې تا هم سره ډېر ښه انصاف وکړو او الله تعالی دې له ډېر ښه عمر او خوشحالي او برکتونه درکړي او موږ ته د ډېر ښه یادونه را یاد کړو. ډېره مننه ملنګ استاد، موږ خوشحاله شو ستاسو په جذباتو شریکولو او ډېر د خوند پروګرام دی راوړی سر جي. بس دغسې اباد راته اوسې خوشحاله او ټول عمر دعاګانې ته کوم انشاءالله. ډېره مننه ډېره مننه. دا ښاغلی ملنګ استاد چې زموږ سره ملګری شوی او موږ سره د خپلې مینې ډېر خواږه خواږه ټکي شریک کړه، د پروګرام ستاینه وکړه او زاړه یادونه چې دي دا خو واقعي چې ډېر لویه سرمایه د چا چې زاړه یادونه د چا سره یې په سینه کې او چا ته رایادېږي نو ډېر خوند کوي. یو ملګری بل اخلو بیا د نه پس واپس راځو خپلې موضوع ته او هغه ملګری دا دی ګورو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ، په خیر حالې. تاسو څوک دی، چېرته نه؟ ډاکټر صاحب څنګه حال دی؟ طبیعت هم ښه دی؟ د الله کرم. زه عاصم خبرې کوم چې غوړپورې نه. عاصم صاحب هرکلی ته وایو ستړي مه شئ. پروګرام د څومره وخت نه اورئ؟ بس ډېر وخت نه اوري. پروګرام مو خوښېږي نه خوښېږي؟ څه پکې خوښ دي څه نه دي خوښ؟ بس هر څه خوښ دي، کلامونه او هر څه. ښه جي. تاسو خپله شعر و ادب سره تعلق لرئ؟ نه نه جي، زه خو د سیبل محبس کوم او قرات کوم ستاسو پروګرام ښه اورم په خوښه باندې. ماشاءالله. بس ښه خبره ده، موږ هم خوشحاله کړو. خیر جي، مهرباني دعا وکړم. ډېره مننه عاصم صاحب، بریالی اوسې، الله دې په خپل قرات کې بریالی ښه. اعظم صاحب وایي چې بیا سینه کې ستا یادونه په چپو دي، بیا د سترګو سیلابونه په خطو دي. بوراګانو د سپرلو لمنې نیسئ، بوراګانو د سپرلو لمنې نیسئ، د ګلونو قافلې ګنې پتلو دي او هر انداز دل فریب دی خو زړګیا، هر انداز دل فریب دی خو زړګیا، دا معصوم معصوم کتلې د کتو دي او د رڼا لارې به کمې پورې سارو، د رڼا لارې به کمې پورې سارو، د داغونو سلسلې تلې ترسو دي او هر یو زخم مو سینه کې فریادي دی، هر یو زخم مو سینه کې فریادي دی. ومو نوې خو قصې د اورېدو دي، د دیدن غرونه سوري نشو شیرینې، د دیدن غرونه سوري نشو شیرینې، خپل سرونه مو وهلي په تیشو دي او د وفا ځمکې خړوب نشوې اعظمه، د وفا ځمکې خړوب نشوې اعظمه، ډېرې وینې مو ورکړې د زړګو دي. پروفیسر اباسین یوسفزی د ډاکټر محمد اعظم صاحب د غزل په حواله په دې ډول رقم تراز دی. د اعظم صاحب د غزل سپیڅلی روماني رنګ، د ټکو انتخاب، غنایت او استکاري ښکاره د هغوی د فن د کمال دلالت کوي. د بندش د اعلی کاریګرۍ ټکو ټکو ته د درد د سړیکو ورکوزولو او د حسن د پلوشو ورښکېل کولو چل د اعظم صاحب قلم لورځي. د لفظ د حرمت او د فن د تقدس په زور چې څومره دا قلم پوهیږي، ډېر کم به داسې وي د دوی تخلیق کړی ادب
غزل، نظم، لوبه، ډرامه، افسانه او بیا په تیره تیره طنز و مزاح زموږ د ژوند جواک، دود، دستور، تهذیب او تمدن ژوندي تصویرونه دي. ډاکټر محمد اعظم صاحب چې د پښتو ادب په کوم اړخ قلم پورته کړی دی، په هغې کې خپل فنکارانه صلاحیتونه ښودلي دي او د ټولو نه لویه خبره یې دا ده چې چېرته هم د معیار نه دی پرېوتی. ډاکټر صاحب که ډرامه لیکلې او که افسانه تنقید یې کړی او که تحقیق منلي شوي هم دي او ستایلي شوي هم دي. دغه رنګ د اعظم صاحب نظم هم د جدیدیت ټولې تقاضې پوره کوي. ډاکټر محمد زبیر اسرت صاحب لیکي ډاکټر اعظم صاحب په نظم کې نوې تجربې کړي دي، هم د اسلوب او هم د موضوعاتو له غاړې. هغه په روایتي موضوعاتو د لیک نه تر ډېره حده ډډه کړې ده او که روایتي مضمون یې موزون کړی دی نو هغه هم په غیر روایتي انداز کې، بلکې دا به ووایم چې د نورو دپاره یو خپل روایت ټاکلی دی. په ډېرو اهمو جذباتي او سنجیده قسم له موضوعاتو چې هغه په علامتي رنګ کې کم نظمونه لیکلي دي د هغو په پښتو شاعرۍ کې نه مثال شته او نه جواب. په دغو نظمونو کې کوډمار، سوراړه، احتجاج په علامتي رنګ کې د جدید نظم شاهکار نظمونه دي. په مزاحمتي رنګ کې فنکار نه او خاموشي د پاکستان د ړومبي مارشال الله په دور کې لیکلی شوي او چاپ شوي یادګاري او تاریخي نظمونه دي. ګرانو لوستونکو ته د ډاکټر اعظم صاحب د نظم د رنګونو او خوشبوګانو نه یوه نمونه اوریدونکي دې هم واوري. سوراړه، دغه وچه شاړه ځمکه د زوزانو ځنې ډکه، چاودې پړسېدلې خاورې دوړېدلې د فکرونو ادیره ده، د تیرو دربو میره ده. د تیرو دربو سرونه په سپیرو بادونو خوځي، نه زرخیزه شنه سوچونه نه خیرازه امیدونه، په سپیرو وچو سرونو کې طلب د خیرازۍ څه، علامې د زرخیزۍ څه، زرخري د غلامان دي بې ضمیره بې احساسه بې اوازه بې اسواسه، څه سپیره اغزي دي څه تیره توبري دي، سخیدونکي په نظر د ژوندانه کې د زړې ځمکې په زړه کې. یقینا چې ډاکټر محمد اعظم زموږ د دور یو ډېر لوی غزلګو شاعر دی او د هغې د غزلونو رنګ، د هغې د غزلونو فکر، د هغې د غزلونو ځمکې، د اعظم صاحب د اسلوب رنګ، اعظم صاحب سټایل، اعظم صاحب انداز چې دی نو دا ځانګړی دی او دا خالصتا خپل انداز دی. د دغې وجې نه د هغې د غزل پیژنګلي هم کیږي. نو زمونږ د دور یو داسې لیکوال چې هغه په هر میدان کې چې کله لاس وهلی دي نو یو کامیابه تجربه کړې ده او یو نوی رنګ خپل کړی دی. اکه ډرامه لیکلې ده، په ډرامه کې چې تاسو کتلي د هغې مکالمې، د هغې کردارونه، د هغې قصه مثالي او زمونږ د ماحول، زمونږ د چاپیرچل، زمونږ د ژوند جواک صحیح ترجمانه. بیا که مونږ فرض که د اعظم صاحب افسانه راخلو، افسانه زمونږ د کور کلی، زمونږ د کوڅو، زمونږ د غمونو، زمونږ د ښادو، زمونږ د خوشحالو، زمونږ د ژوند جواک نه راغستې شوې موضوع او زمونږ د فکر، زمونږ د سوچ، زمونږ د تشخص یوه ننداره پکې په نظر راځي. بیا جی د اعظم صاحب که مونږه شاعري ګورو نو شاعري خو په خصوصي توګه باندې د تغزل یو داسې ځانګړی رنګ او ځانګړی انداز لري چې یو خو غنایت پکې ډېر زیات دی. اعظم صاحب په موسیقۍ هم ډېر ښه پوهېدو. اعظم صاحب چې و د موسیقۍ ستار یې ډېر ښکلی غږولی شو او مونږ به اکثر ناست وو، اعظم صاحب به ستار غږوو او خیبر افریدي صاحب به منګې غږوو، کله به ډاکټر قابل خان صاحب ستار غږوو او دغه محفلونه به دومره خوندورو چې مونږ خو په وخت کې هلکانو دیو مشرانو خو زمونږه د یو بل سره ډېر نږدې ګپ و. د اعظم صاحب کباب ډېر زیات خوښ و. نو اکثر به ما ته وی په ګرمۍ کې، سخته ګرمۍ کې به هم وی یاره زه چې لاړ شو کباب وخورو. نو چې کباب به مو خوړل د هغې نه پس به بیا فریاد کوو چې یاره زما دا معده چې دا ښه نه شوه.
نو ما به ورته ویل سر د جون د میاشتې ته ګوره او ستاسو کباب ته ګوره او بیا هم فریاد کوئ. نو کباب یې ډېر خوښ مو او فریاد به یې هم کوو. نو د دې وجې نه د اعظم صاحب خپل یو انداز و او چې کله به ډېر ورځې مونږ میلاو نه شو نو ده به یا کباب یا څه نور څه داسې راغستي او زما کور ته به راغی. بیا به هلته مونږ کېناستو او ډېر وخت به هم خبرې وکړې. کله به یې ما ته وایي چې هلته راشه. نو یو عجیبه غوندې شخصیت و او ډېر لوی عالم و، ډېر لوی دانشور و. کله چې تنقید یې څومره کړی دی او څومره تحقیق یې کړی دی نو هغه هم د دغه پایې او د دغه رنګ او د دغه معیار نه کم نه دی، د کم کې چې ډرامه ده او په کم کې چې شاعري ده. په د ده نثر ډېر ښکلی و. ما چې کله هم لوستو به ما به ته ډېر خوندونه اخسته. ډېر روان به و، ډېر خوږ به و، ساده به و، خوږې وړې وړې جملې او خواږه خواږه الفاظ، ښایسته منظرونه، ښایسته ښایسته رنګونه. نو د دې وجې نه زه په خپله باندې د ډاکټر اعظم صاحب د لیک یو ډېر مین او ډېر زیات ستایونکی یم. د هغې وجه دا ده چې دغسې لیکوالان زموږ سره اوس د نشت برابر دي. زموږ هغه لیکوالان چې کوم زموږ په دور کې تیر شوي دي او خاص کر د ډرامې او د شاعرۍ په میدان کې مونږ ګورو نو یقین وکړئ چې د اعظم صاحب ثاني پکې نشته. اعظم صاحب په خپل ځای باندې د خپل انداز یو داسې لیکوال دی چې یقین وکړئ چې د هغې مثال نشته. زمونږ د فیسبوک په لیکه باندې ملګري راځي فرید الله هوتک ډېره ستاینه کوي، مننه کوو، ډېره مننه او وایي چې د افغانستان ټیم کرکټ ګټلی دی، مبارکي ورته وایي. نو بس مبارک دي شي. ګورو چې زمونږ سره کم ملګري را روان دي د ټلیفون په لیکه باندې ګورو چې دا وخت زمونږ سره څوک ملګری شوی دی. په پېښور کې نری نری باران وریږي او نری نری باران دی او لالا مې را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واسین صاحب څنګه دی؟ ستړي مه شئ، په خیر حالی. تاسو څوک د چېرته ده؟ جی موسم خان یم جي. څوک جي؟ موسم خان. موسم خان جي. ستړي مه شئ، په خیر حالی. څنګه جي تاسو؟ ښه وختي راځئ. بیان کړئ چې د خپل خیر خو تاسو خبرې کولې. ښه جي ښه. دا معظم صاحب دغه یو دغه ما ته یادېږي جي. جی. یو غزل دی، مونږ یو بل ته جړلي دي اکثر په دروازه کې که دا غزل دی. دا د هدایت الله ګل غزل دی. اعظم صاحب نه دا اعظم صاحب نو نه جي د اعظم صاحب نه، دا د هدایت الله ګل دی. ښه جي ښه. جی نور خیر د الله کرم دی، ډېر فضل دی. زه هم خوشحاله که جي په دې مناسبت ته سلامونه. دغه بختیار جي صاحب هم سلامونه د باندې وایي. وعلیکم السلام. ډېره مننه. موسم خان صاحب ستاسو مننه کوو. تاسو زموږ سره ګورو چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې بل څوک ملګری را روان دی. وخت د میت هم نږدې دی خو ګورو یو ملګری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسین صاحب ښه جي؟ د الله کرم، ستړي مه شئ، په خیر حالی. رضیات مننه کډواله فریدا یم د ضلع خیبر نه. ستړی مه شئ کډوال شهزاده. باسین صاحب ښه ته جوړ یې؟ شاندار، مزیدار او خوشبودار. بس الله دې مزیدار هم لره او الله دې خوشبودار هم لره. سره ستاسو. امین امین. بچا صاحب انشاءالله چې روانه هفته کې به سالګرې پروګرام وي که نه؟ انشاءالله. بس الله به په خیر راولي. مونږ به انشاءالله چې پر سترګې ضرور ضرور ضرور. بچا صاحب یو څه بندونه سره خپل شربت شریک کړم. باسین صاحب بخښنه غواړم. جی مهرباني وکړه. وایي توبه چې د ستا حسن یې کړو دومره ډېر حسین. واه الحمدلله رب العالمین. واه واه واه. د ستا په سترګو ښکلی شو د واړه سرزمین. واه الحمدلله رب العالمین. واه واه. محبوبه نن ګرځېږم په تا پسې ترور زما ومه نسوال. واه. ښکارېږي لیونی به شم له غمه د ضرور په تا پسې لیوال. واه واه. ته ګرځې رانه لرې په خپل حسن یې مغرور. ته قبر له زوال. ته ګورې نه په مینه کې د شوم لکه منصور. په ما لږ وکړه خیال. زبردست. را درومې د کتو ته خاطرې د چین مچین. الحمدلله رب العالمین. واه واه واه.
د سترګو نه د زار شه ښایستونه د جهان د زړه مې یې چاپېر د حسن د شرمېږي د غواړه خوبریان اشنا ښکلی یې ډېر حیران ګوته په خوله یې درته ښکلي د کنعان په شمار نه ښه بې شمېر ړانده مې شو ستا مینه کې اشنا دواړه چشمان دیدن د شو اندېر مور نه دی بل راوړی ګله ستا غوندې نیازبین الحمدلله رب العالمین اباسین صاحب دغه پوړمبي ځل مې چربې ته غټ راوي کړی ده چې د سره بې شریکه کړو که څه کمای پیشه یې بخښنه غواړو ډېره ښه ده ماشاءالله دا تجربه جاري ساتئ ډېره زیاته مننه خوشحاله شي ډېره مننه ښه د باد اوسئ مونږ خبره کوله د ډاکټر محمد اعظم صاحب ډاکټر محمد اعظم زمونږ د پښتو ژبې یو داسې بې بدله لیکوال چې د هغې په جدایۍ باندې یقینا چې ډېر فرق پرېوتی دی د هغې د معیار لیکوال مونږ نه په ډرامه کې بیا پیدا کو نه مو په غزل کې پیدا کو په غزل کې به لا بیا مو وایو چې څه کسانو په شریکه باندې هغه کمی پوره کړی شو یا یې څه ګزاره وکړی شوه خو خاص کر په طنز و مزاح کې په ډرامه کې په تحقیق او تنقید کې د هغې انداز ډیر مزیدار ډیر اثرناک ډیر ساده ډیر روان ډیر آسان او ډیر خوندور او ډیر ترسکون نو زه ګڼم چې د ډاکټر محمد اعظم غوندې شخصیات چې دي دا پیدا کېدل چې دي دا زموږ دپاره ممکن نه دي اوس چې مونږ هغسې شخصیت بل پیدا کړی شو د هغې په فکر کې د هغې په هنر کې د هغې په سوچ کې د هغې په شخصیت کې الله تعالی یو داسې جادو اچولی و چې د هغې هغه سادګي چې ده هغه ډېره د کمال ډکه وه بله دا ده چې څومره پورې هغې لیکل کړي دي هغه که په نثر کې دي که په نظم کې دي خاص کر د میډیا دپاره نو هغه یو مثالي لیکل دي دغسې لیکوالان ډېر کم پیدا کیږي چې هغې د میډیا د دغه تقاضو نه د دغه ضرورتونو نه د دغه غوښتنو نه خبري او اعظم صاحب چې دی نو هغه په مختلفو موقعو باندې ډېر کامیاب لیکل کړي دي دا د میډیا لیکل داسې چې دا د ضرورت تر مخه لیکلی کیږي او د ضرورت تر مخه چې کوم لیک کیږي نو په هغې کې تخلیقي جوهر هغومره نشي راتلی خو د اعظم صاحب تخلیقي جوهر په هغې کې هم ځلیږي په هغې کې هم ډېر ښکاره دی بله دا ده چې اعظم صاحب چې سم لیکلي دي نو د هغې دننه بناوټ او دا څیزونه نشته داسې ښکاري چې فطري رنګ دی او دغه فطري رنګ کې دننه د هغه د ژبې کمال هم دی ځکه چې که تاسو ګورئ خاص کر د هغې ډرامې چې څوک ګوري نو هغې ته وپتی چې پکې روزمرې محاورې متلونه ډېر ښکلي استعمال شوي د هغې نه علاوه ډایلاګ کومې مکالمې چې نو په هغه مکالمو کې هم ډېر د پښتونولۍ ډېر رنګي او سوچه ښکاري د هغه کردار د شخصیت د هغه د علم د هغه د مرتبې د هغه د تعلیم د هغه د فکر مطابق نو تاسو دې نه اندازه لګوئ چې د ډاکټر اعظم غوندې لیکوالان چې دي هغه موږ څومره لرو یا موږ څومره پیدا کولی شو هیڅوک د چا په شان نه وي خو ځینې کمی چې دی هغه څوک په ډېره کسه پوره کوي څوک یې په لږه کسه پوره کولی شي څوک یې اډو پوره کولی نه شي نو زه ګڼم چې ډاکټر محمد اعظم د پښتو یو داسې بې بدله لیکوال و چې د هغې د وفات نه د جدایۍ نه باوجود مونږ تر ننه د هغې هغه کمی پوره نه کړی شو د هغې هغه ځای چا ونه نیوی شو په څو کسه هغه ځای پوره نه کړی شو نو دا اندازه لګوئ چې ډاکټر اعظم خدای پاک فطري طور څومره لوی لیکوال زیږولی و او د دغه لوی لیکوال په شا باندې د څو درزنونه کاله تجربه او د محنت هغه مقام حاصلول چې و شامل نو ډاکټر محمد اعظم زمونږ د غزل زمونږ د ډرامې زمونږ د طنز و مزاح زمونږ د تنقید او تحقیق یو داسې نوموړی او یو ترجمې هم کړي دي د امام خمیني کلام په پښتو کې منظوم ترجمه کړی دی نو دا هم د اعظم صاحب یو ډېره بېله خوبي ده
چې هغه په کوم انداز منظوم کړی دی چې تاسو واورئ تاسو ته به اندازه وشي چې په هغې کې څومره خواږه دي. بله دا ده چې مختلفې قصې لیکلي دي، مختلف مضامین لیکلي دي. په هغه مضامینو کې په هغه مقالو کې تاسو وګورئ د حمزه صاحب په هکله په یو ځای کې لیکي، شروع داسې کوي چې دا نن چې موږ د چا په نامه راټول یو نو دا د پیړو سړی دی او دا د سړو سړی دی. د دې نه اندازه کوئ چې په دې ټول هر څه کې هغه په دې دوه جملو کې ټولې خبرې ختمې شوې چې دا نن موږ د چا په نامه راټول یو نو هغه د پیړو سړی دی او د سړو سړی دی. دا رنګ دا انداز د هر چا په نصیب نه رسی. نو زه ګڼم چې داسې لیکوالان چې دي هغه کم پیدا کیږي او د کم پیدا کېدو په وجه باندې د هغې قدر زیاتی، د هغې سره محبت خلک زیات کوي، د هغې فکر چې دی هغه تر ډېرې مودې ژوندی، د هغې افکار د هغې خیالات چې دي هغه خورېږي، هغه د خلکو په زړونو باندې حکومت کوي. نو ډاکټر محمد اعظم نن پروګرام د هغه په نوم او موږ چې کله هم د هغې د فکر دغه رڼاګانې دغه پلوشي وینو نو زموږ ورته سترګې برېښي، د ډېرو خلکو ورته سترګې برېښي او هغه غوندې خاموش او قرار بنیادم چې کله موږ د هغې احاطه کوو نو د هغې د شخصیت د اړخونو شمار چې دی هغه نشو کولی. بیا د هغې تجزیه کول، د هغې جاج اخیستل چې دی هغه هم زموږ د وس کار نه دی. نو دا د الله مهرباني ده چې په پښتو ژبه کې د ډاکټر محمد اعظم غوندې لیکوال هم تیر شوی دی. په هغې کې په دغه دور کې 20مه پیړۍ ډېره قیمتي پیړۍ وه زمونږه او په دې پیړۍ کې مونږه ډېر لوی لوی شخصیتونه لیدلی دي او اورېدلی دي او لوستلی دي. د دغه پیړۍ کمال هم دا دی چې دغه پیړۍ لوی خلک زیږولی دي او هغې د پښتو بنیادونه دومره مضبوط کړي دي چې د پښتو ادب په میدان کې 20مې پیړۍ ته مونږه که زرورینه پیړۍ ووایو نو غلطه به نه وي. دا زمونږ د پښتو زرورینه پیړۍ ده او دغه زرورینه پیړۍ کې مونږ ډېر عظیم لیکوالان لیدلی دي چې په هغې کې یو ډاکټر محمد اعظم هم دی. د دمې لوري ته ګام اخلو، بیرته راځو او ستاسو ټلیفونونه هم اخلو، ستاسو کلامونه هم اورو، ستاسو ډېرې ډېرې خبرې اورو او ستاسو سره خبرې کوو.